هغه ورځ یو عامي سړی خبره وکړه خو څه ډېره مزیداره خبره ما ته وی چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کې با بانا جوړیږي بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوا نو یو کس به جنت ته لاړ نشي ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړې یو مزدور کړې قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا معنا چې یوونی کې دی کړي یو په لس یو په وسوا یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معامله د کرم وای نو علا به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بزو او که معامله د عدل شروع شوا نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه شپږ میاشتې نه جوړېږي شپږ میاشتې نو د شپږ میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه هسې خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې هم بنګله اخیستی شي څه ټوغکی راغی په پاکستان ټوغکی پې راغی ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته هغې له زوال نشته واحد نظام د اولیاء دی د بزرګانو رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده دانا نکه په دنیا باندې غرض په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي که څوک نکه په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دی د هغې بازار همیشه ګرم زما عزیزانو قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیر زر القاء کېدل سړی ته دا د وحی لغوي معنا
بیا وحی اصطلاحی فطری او ایجادی او عرفانی. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو، خبره بیا وګدیږي. وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسید، ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت نه ورکو، د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نه غلمانان پکار دی. یو ټکی غواړم، کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا، او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو. وې څه خبره وې په خدای مینم، که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان شي. اوس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزانو خا. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو، القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی. امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی. هغه ورته لیکلی راک منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست، چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خود تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړی ته بې وعدې شو. ټوله شپه په جړا تېره که د سهار کې ولا خوب ورغې څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدین زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کی. تاسو خیال راغی عزیزانو، مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی، ډیر لوی سړی. د هندوستان زمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی، ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، آسان. سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او درې ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیریا به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راغی اسې ما زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده داسې ځینې بزرگان په کې را پاشي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلان دا چې تاسو ته کله سخت خبرې کوم زما خلاف هم یې تاسو د په تاسو پوهېږم
او زیاد لري چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم ز نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسول دی او دعا مې ته اغسته ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام گناہونه مې درته معاف کړ غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په دکانو لمده کړه او زما د خله کې واله ما ته الزا په دې خله نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوي او تا ته به څوک څه نشي ویل نو دعاګانې مې دار چاغستی ازکه وی بادشاہي د فقیرانو په دعا شي زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کی مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی نو زه خپل فقیر یم دا لګي ډېرې غړي وړي چې وایم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش ما جوړېږي اسلام فروش ما جوړېږي د حلال او د حرام تمیز وکړي یو شی ستا مذهب حرام غني هغه ته لاس منی سا هغه ته نږدې مو ورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته درې تبلیغ اسلام ویلي دي درې تبلیغ من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك اضعف الايمان بيدینا او گمراه د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا پلاسی نشینی وای په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې په زړه کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو زه تاسو ته ایمانی وایم زه خار کې اوسېګم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګن بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زنه د چا جنازې کوم داغه سړی جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها زیات او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم زیاده درک شخ خپل کار کا مړی لا بن راځي مرزا وادلا بن راځي مرزا مړی ژوندې خو دې ته وای نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړی بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مت ور بچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دسکه
تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش په ود کیږي او په خپل ولولي زما په خبره پوهیږئ په خپل ولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پریږدي په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تھا اللہ فرمائل چھے پیغمبرا سوک چی پا دنیا کی ستا پا مخ کے سر نگول نش چاچی پا دنیا کی د خدای او ستا پیغمبریو نمانلا پخپل ذات میں دی قسم وی کتاویا کرت امدد پارا بخنو غاڑی نو پری بین دما اویا کرت پایت کرسی لوٹے دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلی دی قرآن ناول دی د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دي دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټولو وای چې دا ډېر خسړیو ز پیرا پاسې د مال خبره واوري خخ شو ویلو مالو سي قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مان دا ګیره کلک لات په ولاړی یو دلان دی په سلور بول خرتم وای چې دا ټول خسړی به هغه چاته وای چې چا د خسړی توپ کارونه په ژوند الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ورکړي ایو بزرگ خدای ته وی یا الله زماړو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے پخپل ذات قسم که زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگویلے تچی اللہ لفظ وے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑی ما چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سړی ژوند چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ورکړي او سغم مردار شونو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا خسړیو او دعا ورته وکړي تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دي مونږ رورا ما تاسو ګراشي وي دواره تکم لار لنډوا لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو الب دعا بل تدعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي
چې توبه خینو اهلیت د دعا خو در کې پیدا شي نو البته بل تستا په حق کې دعا قبليږي کا چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خفت را خفت کې کو نه بیدار. نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی مانه د قبر تپوسو کو کی د قبر معاملې ما پسترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب ګوره ما پسترګو لیدلی پسترګو 300 کال پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کال قبر جوړې ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړه خامتا کپنې ده او دمره زلفي دي او سپینا ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت داسي 19 لاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي ودا مړې دی 19 مال کني و مې دی خو مې راډ چوای لاس مې ورنه پدې مخ مې ولا لاس والو زمونږ مخ څه شه پدې ګیره مې ولا لاس والو تابل رخم دي پدې وختو مې ولا لاس والو تابل رخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړي او 315 کال یو شو چې مړ دی او دا ما چې لیدل د دې وښت کالو دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بده هیر شي کدی ولي دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپوره په سواد کې تپوسو کوي پالپوره کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهل اسکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما دا سیم لیدلی دي اتل سورج پس یو مړی راوېستو مال مکه وای ګوره ویل نه چې راوېستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشت عمر لړمان د لحد نه راووته او 3 انچي وخت په ولاړ دا مالی دي یو راوېستو کلی ته وړو کلی ته دا سي आवाज راوته عزیزانو انګريزانو قبر کې داب کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېخو او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هډ فونه غوګونو توله ګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې انا د سوال جواب وخت راغې چا چې هډ فون وخت لغوله داغي په وخت کې داسې आवाज راغې چې ټول ځای په ځای هلاک انګريزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګريزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشد یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملې د قال دا او یو معاملې د حال دا مونږ په حال پويګو په قال لیکن په حال نه پويګو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو څنګه خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شي اهل دل ته بنزدې کیږي نو علا به ملغل رکیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوه ملغل رکیږي نه دیکھو ګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي
ऑपरेशन कई। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों पे कुआट के मां तकरीर कोलो द शपे में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नुम वागस्तो सारा गरा जमा खुले सब कड़ा वे ता जमा द माशुकी नुम बेगा गस्ते दे माल किस्सा सदा वेल्स लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल हो द मौलाना मुरीदों खत में वरुले गलो च मुलाकात ता दर्जम वे राते जवाब कुछ आ जाओ च वरलम राते वी च जमा अदब दाव च खबरी बमे डेरे कोल खबरी बमे सकोल चा के सादती उस दलता यो सड़े मात रागाड़े वतनो अलक अदा सके खुदा बन सोचो गो सके दासे 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 मां ख्याल दे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच उस औलिया अल्लाह के कमाल दाई चिकम किस्म कमे सड़ी कीवी नु दागे इलाज दगा आदत द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़े बरागे जी दासे नस्खरा तो है च जपी जन्नत तलाश अगर तबे वकतल हकीम च द के दा कमे आ कमे बे वर्तो खुदो और वर्तल च पदे कायम है मुन सुस्ती बवा द मुंज बे वर्तो ज़कात सुस्ती बवा ज़कात बे वर्तो नफल सुस्ती बवा नफल बे वर्तो दाद दगा आदत हजरत थानवी की वे जमा अदब दाओ च मां खबर डेरे को लग्या वे आ गए जी साहब वे यहां बैठ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप वे कहना लस सूरज तेरे पलसम औरज हजरत सरा जे उसगारो प खानका की वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं अगवरतदा से मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ बात नहीं करोगे निकल जाओ और मौलाना थानवी जो चाहते हुए निकल जाओ अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो निकल जाओ खानका से दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते और खान रह गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली वेल तबियत में कमजोर है की माल पासा पासा वेने जी मसले तपस को माल पासा पासा दरता है तबियत ते कमजोर है बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगाओ के माल बिया बीस दे रान शिमा मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लड़जी की मोजे रोजुल दी चल जोड़ के ओ संडारा मोली से रोजम आओ जिस तास रंगम खने दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मर दा मुर्दार से ब्याह बस हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत का सिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक किस्ता दी ईमान इम्तिहान तासु ख्याल रहा सोच देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि
ځکه د اسلام چغې وایي دومره دروغجن او بېایمان په دې 10 کاله د پاکستان په تاریخ کې نه دی پاتې دومره دروغجن اسلام 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 जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों